السلام علیکم ملګرو، تاسو به په خپله اقامه باندې جرمانه څنګه چیک کوئ؟ مخالفه چې ستاسو په اقامه باندې څه مخالفه شته او که نشته، ستاسو په اقامه باندې غرامه شته که نشته. نو دا طریقه درته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو ډېر په اسانه باندې کولی شئ چې خپله اقامه چیک کړئ چې یاره په موږ پسې د ټرافیک څه غرامه شته یا هره نمونه غرامه چې به تاسو پسې وي، نو تاسو په دې کې چیک کولی شئ چې په تاسو باندې څه نمونه غرامه وي، نو هغه به تاسو ته په دې کې شو کوي. نو دا طریقه درته ښیم، په دې طریقه باندې خپلې اقامې چیک کړئ. په خپله اقامه باندې به تاسو غرامه څنګه چیک کوئ چې ستاسو په اقامه هر قسم غرامه چې نو هغه به تاسو څنګه چیک کوئ. نو د ټولو نه پیله به تاسو ته نفاذ اپلیکیشن چې دی هغه پکاري، یو چې په هغې کې تاسو لوګین یې، په هغې کې ستاسو آی ډي جوړئ. نو هغه به تاسو څنګه جوړوئ، نو هم د یوټیوب په دې چینل کې ویډیو شته، په هغه طریقه باندې به ځان ته نفاذ لمبې کول او ټیک شو. بیا به د ګوګل باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ، دلته به دې په ریسرچ کې ولیکئ EFAA او بیا په سپیس SA او دا به سرچ کړئ. دا تاسو سرچ کړئ، داسې به تاسو ته دا ډمبې ویب سایټ چې راغی په دې باندې کلیک کړئ. په دې ډمبې ویب سایټ چې تاسو کلیک کړئ، نو ستاسو سره به داسې پیج کولو شي. نو دا به ستاسو سره داسې یو بل پیج کولو شي. نو تاسو به داسې لږ کته راشئ. په دې کې دلته تاسو به د اقامې نمبر ورکړئ. په دې لاندې کې که تاسو چیک کوئ، نو تاسو ته که میسج راغلی د غرامې او تاسو وایئ چې یاره دا څو غرامه ده او چیک کول غواړئ، نو په دې کې به تاسو د اقامې نمبر ولیکئ او په دې لاندې کې به ډیټ اف برث ولیکئ او په دې لاندې په دې دویم نمبر کې بیا تاسو وایلیشن نمبر ولیکئ. تاسو ته په هغه میسج کې به نمبر درکړئ، نو تاسو به هغه په دې کې ولیکئ. نو ستاسو سره به غرامه څو شي چې دا ستاسو څو غرامه ده. که تاسو وایئ چې په خپله اقامه باندې غرامه چیک کړو، نو هغه تړمبې آپشن چې دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. تاسو چې په دې ډمبې آپشن باندې داسې کلیک کړو، نو اوس به دا لوډینګ کې تاسو یو بل پیج کولو شي. دلته به تاسو د خپلې اقامې نمبر ولیکئ. دلته به تاسو د خپلې اقامې نمبر ولیکئ او د هغې نه بعد به تاسو بیا په دې لاندې آپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړو، نو اوس به ستاسو ته دا نفاذ کې به دلته تاسو ته نمبر درکړي. نو تاسو به خپل نفاذ د ځان سره کولی وکړئ. که تاسو نفاذ په کولولو باندې نه پوهېږئ، نو د ویډیو په اخري کې به تاسو ته ویډیو راشي، په هغې باندې به کلیک کړئ. نو په هغې کې به تاسو ته د نفاذ د کولاوېدو طریقه ښودلې ده. نو هغه شان به تاسو د نفاذ رجسټریشن وکړئ. دلته باید ځان سره کولی وکړئ. نو زما سره دلته نفاذ شته، زه اوس نفاذ ته ځمه. دا زه رالمه نفاذ ته. نو تاسو په نفاذ داسې کولی وکړئ. دلته به په قبول باندې کلیک کړئ. بیا چې تاسو د کوم نمبر هلته درکړی دی، نو په هغې باندې به کلیک کړئ. د هغې نه بعد به بیا چې ستاسو د نفاذ څه پاسورډ دی، نو هغه به ورکړئ او د هغې نه بعد به بیا تاسو واپس هغه زوړ پیج ته لاړ شئ. داسې چې تاسو زوړ پیج ته لاړئ، نو په دې کې به ستاسو سره اوس داسې یو بل پیج کولی شي. نو تاسو په دې ډمبې آپشن باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړو، نو دلته به ستاسو سره مکمل ستاسو کوم ډیټا چې ده هغه ټوله راواخلي. په دې ډمبې کې تاسو هم 0 دی، دویم نمبر، دریم نمبر، دا ټول چې دي نو دا 0 دی. په دې پسې یوه غرامه نشته دی. نو په داسې طریقه باندې تاسو بیا چیک کولی شئ خپلې غرامې. په دې کې اوس دا ټول 0 دي. نو که ستاسو باندې دلته غرامه څه غرامه وي، نو تاسو ته به دلته په دې ډمبې نمبر کې هم ښایي چې تاسو پسې دومره د دې غرامه ده. په دې دویم کې هم تاسو ته بیا ستاسو دا غرامه ښایي. نو په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپلې غرامې چیک کړئ. که په تاسو پسې څه نمونه مخالفه غرامه جرمانه وي، نو دلته به تاسو ته شو کوي. نو ډېره اسانه طریقه ده. په دغه طریقه باندې تاسو اوس خپلې جرمانې چیک کولی شئ.